مخکې راغلی یم او زه به یو څو خبرې دې ته وکړم. ښه دي ښه. اول خو د ټولو نه مخکې زما د خېټې د وکړو دا زما 2 اپریشنې شوي ټایفاید کې زما د کولمې سوری شوی و. ښه. بیا ما 2 اپریشنې وکړې زه یو 4 کاله بیمار وم. بیا د هغې نه پس چې کوم دی زما دا خېټه به پړسېده او ما به اډرکي کول ډېر انتهایي زیاته. ښه. او دومره زیات اډرکي به ما کوله چې لکه زه تنګ به شوم د دې نه چې یاره دا زه څه په دغه اخته یم. بیا د هغې نه پس دا اومیپرازول او اسمیپرازول او دا ټول ما شروع کړو. بس وقتي طور به ټیک شوم خو چې به ما پرېښود بیا به هغه سیز سټارټ شو. دا دوی چې کوم دی دا چرته زنانو راوړې وه کور ته زمونږ خوا کې مالتیانو. نو هغې زما زنانه دپاره هغې له ورکړه چې دا لکه ته واچوه چې ورسره ښه شی که نه. هغه دوی هغې ماله راکړه. هغه ما د سارې چې واچوله نو زه هغې په هغه یو خوراک کې ما ته یو داسې یو دغه وښولو لکه زما دا کولمې هغه یو خوراک داسې کې لکه پړې چې د دې لاس نه راتاو کې او راغونډ شي. دا کولمې زما داسې دی راغونډې کې داسې. بیا دویم خوراک دریم خوراک د هغې نه پس جي دا دوی ما 3 میاشتې مکمل د دې ځای نه یوړه او دا ما استعمال کړه. هغې نه پس چې کوم دی نه زما اډرکې شته. ما چې به روټۍ وخوړه زما دا خېټه هر نیا ده زما د خېټې لکه زه به دلته کپړه لګوم اپریشن به کوم. او اوس چې کوم دی په مړه باندې زما د خېټې دا پوزیشن دی دا وګورئ. دا به زه اپریشن خو کومه خو په هر حال نه زه اډرکې کوم نه زما په معده کې ګیس ته بلکې زما وجود ما ته پته ولګېده چې ما ګروت شروع شو او زما وجود کې غټېدل راله د دې وجې نه. انډه چې به ما وخوړه زه به داسې وم چې تا به وایي که ما د معدې ته کاڼې ورچولی. اوس زه روزانه 2 انډې خورم 2 او زه ما معده ټیک وي زما طبیعت ټیک وي زما په دماغو بوج نی زه به غوسه وم او دغه به وم هغه بل زما د دې ځایونو به دردونه کول هغه شی زما ختم شو. نو زه والد صاحب د زما 73-74 سال عمر دی. د هغه نه اوس د لږو ورځو کې زه خبر شوم چې د هغه د بواسیرو شکایت دی او بلډ پریشر خو دی مریض. نو دا دوی ما هغه ته شروع کړې ده او زما تقریبا د 3-4 خوراک دی چې زه هغه ته ورکوم. نو انشاءالله چې ډېره فایده یې کړې ده او مزید دا مې تاسو ته دې دپاره ووې چې زه خپله ښه شوی یم. نو زه دا غواړم چې الله پاک تاسو هم دې سره ښه کړي او لکه فایده ترې واخلئ او ماشاءالله ډېر زبردست چیز بلکې زما خپله دا یو سټرګل دی دې په باره کې زه هر چاته وایم بغیر لالچه بغیر غرضه چې دا ډاکټران بله روپۍ د دې نه علي تباه یې کړ او دا شي چې کوم دی نو زه د دې په دغه باندې نه مادي پیژني او نه زه چې د نوښار د خېشکو سړی یم. نو اوس د والد صاحب دپاره راغلی یم د ویله او زه دا تاسو ته دغه کوم چې تاسو دا استعمال کړئ کور کې زنانو ټولو ته. الله یې تاسو سلام شفا درکړي. الله یې ستاسو والد سلام شفا ورکړي او الله یې د اپریشن نه بچ کړي بغیر د اپریشن یې خدای تک جوړ کړه. دا روز زمونږ د خېشکو نه راغلی دی نوښار نه او تاسو د خبرې واورېدلې د معدې تکلیف و دا اپریشن هم کړي د خېټې د کولمو او دوی وایي چې ما ته د هغې نه پس هم ډېر زیات تکلیف و د معدې ګیس تیزابیت ګیس او سخوالی د معدې پړسېدل پړسوب او الحمدلله وایي د کمرین سره هغه زه بلکل خدای پاک ښه کړی ما د معدې هغه ټول تکلیفونه دما ښه شوي دي وایي او دغه رنګې د دې وایي چې بدن مې ګروت شروع کړی دی او ځکه چې خوراک د جزء بدن جوړېږي او دغه رنګې دی وایي والد صاحب د هغې بواسیرو تکلیف چې نه الحمدلله هغې له وسړي هغه عمر سره الله پاک ښه کړی دی. دغه رنګې څونه د معدې بیماران چې دي خوني بادي بواسیري دا تریخې کاڼې وي ګردۍ کاڼې وي یا تور زړې وي د چا شوګر بیماري یا د جوړونو تکلیف وي ورته ملا مهرو کې جوړونو کې مسله وي. پېښور کې د بوډ بازار شاته تاج آباد لسمې ګلۍ ته د اتواب پر ورځ راځي 9 نه 12 بجو پورې د دوی به تفریح میلاویږي په عام ورځو کې راځي بیا پیسو باندې اخلي د اتواب پر ورځ به تفریح میلاویږي راځي انشاءالله او مفت علاج هم کېږي 3 میاشتې به استعمالوي کې خیري الله پاک موږ جوړ کړي د خیر سره. تاسو څنګه د مرګي د خبرې مور